رضا تاسو ګورئ swatnews.com او کتونکو د وخت په ایرپورټ کانجو کې موجود یم چېرته چې د ډسټرکټ ګورنمنټ او پاک آرمي له طرف نه د یو پروقار تقریب انعقاد کړی شوی دی دغه پروګرام کې ډي آی جي ملکنډ ډي سي سوات کمشنر ملکنډ ډیویژن په دغه کې شرکت کړی دی دلته به د خلکو سره خبرې اترې کوو د جشن ازادۍ په باره کې د خلکو مخې له زموږ سره اوسئ د جشن ازادۍ په باره کې را سره خپل خیالات شیر کوي او څه پیغام ورکول غواړئ جی ډیره مننه اول تاسو ته بیا چې دا کم ویورز ما په دې ټایم ګوري تاسو په فیسبوک پیج باندې نو دوی ټولو ته چې د زما طرفه د اختر هم ډېر زیات مبارک شي او جشن ازادي دې هم ډېر زیات مبارک شي او واقعي ډېر زیات خوند یې وکړو لکه په سوات کې چې کم حالات تیر شوي دي سپیشلی زلزلې آی ډي پیز او د هر څه نه بعد چې داسې ایونټس کېږي نو دا یو ډېر پوزیټیو دغه دی نو زه غواړم چې الله دې وکړي چې هر کال صرف ازادي کې نه بلکې هر عید کې هر دغه کې دغه شان فنکشنز وشي چې زموږ خلک ترې متاثره شي چې بل ملک سره جنګ کول دپاره موږ له پکار دی چې موږ په خپل ملک کې یو شو پښتون پنجابي سیندي موږ په خپلو کې جنګېږو نو موږ به بل نه ځان څه وګټو کشمیر ګټلو دپاره خپل ملک ګټلو دپاره پهله موږ ته پکار دی چې موږ په خپلو کې یو شو د کشمیر په حواله سره زه به دا پیغام درکړم چې یاره د کشمیر چې کوم زمونږ خویندې وروڼه دي د اول زما دا پیغام دی چې زمونږ د پاکستان انډیا چې کوم د 370 آرټیکل هغه خاتمه کړې ده هلته کې خودارادریت متاثره کړی دی د کشمیر د حق هغه پهلو چې دا ختم کړی ده زمونږ انډیا ته دا خواست دی چې یاره زمونږ د پاکستان عوام او د پاکستان افواج څنګه چې آزاد کشمیر آزاد کړی انشاءالله همدغه شان به موږ د کشمیر ملګرتیا کوو خپل ملک سره مینه ده او په انډیا کشمیر باندې موږ سره خوایمه کوي موږ خو کشمیر بنېږي پاکستان به انشاءالله جوړي که نن یو که سبا یو کشمیر زموږ دی او جشن ازادي موږ دلته ښکلې انجوی کړه او ډېر فایر ورکس پکې ډېر ښکلي وو ډېر انجوی وکړه موږ کشمیر او د انډیا په باره کې نو الحمدلله کشمیر به زموږ وي انشاءالله انډیا دومره دغه باندې انشاءالله کشمیر به زموږ وي انشاءالله کشمیر بنېږي پاکستان دا خو دا پروګرام خو جوړ دی لپاره چې پکې موږ د انډیا ته ووایو چې کشمیر چې دی نو دا پاکستان دی او دې وړو دا جذبه هم تاسو جذبات هم تاسو ته دا وښودي چې پاکستان چې دی نو دا غواړي چې کشمیر به پاکستان یو انشاءالله یا عبارت خو هغه کمیټیټر هم ویلي چې پاکستان چې دی کشمیر چې دی که پاکستان او د انډیا جنګ ونښته نو په هغو خواڅې موږ ته پته یېرېږي مړه که ونښته نو موږ به په خپله هم د هغه پاکستان حفاظت کوو زمونږ به دا جذبه وي انشاءالله چې موږ به دا خپل کم ملګري چې دی دا ټول به راغونډوو انشاءالله او ټول به انشاءالله تعالی په جمع ځو باندې جنګ به ورسره کوو انشاءالله جی ګرانو کتونکو دا وخت را سره قایم مقام ډي سي سوات محمد فواد خان را سره موجود دی د دوی سره به د موجوده پروګرام باره کې خبرې اترې کوو او د جشن ازادۍ په باره کې به دوی سره خبرې اترې کوو جی سر دا راته ووایې د کوم پروګرام چې وشو د دې په باره کې راته سره خپل خیالات جی نن د 13 او 14 اگست په ماښام باندې په سیدو شریف ایرپورټ کې د جشن ازادۍ او د کشمیر سره د یکجهتۍ د حوالې نه د پروګرام انعقاد شوی و په پروګرام کې په زرګاو د سوات خلکو भरपूर شرکت کو اگرچه ډېر تیز باران وشو خو زه د عوام چې کومه جذبه وه ای په خپلو سیټونو ناستو آتشبازي مظاهره وشوه د اتڼ هغه وشو د ملي نغمو چې کوم دی پکې انتظام شوی و او نه صرف عوام بلکې په کثیر تعداد کې فیملیز هم چې کوم دی په دې پروګرام کې ناستو د پروګرام د انعقاد مقصد چې کوم دی چې کوم د ازادۍ نعمت دی د 14 اگست هغې چې کوم دی عوام ته دا پیغام ورکولو چې د ازادۍ قدر پکار دی